او ډېر ښکلي ښکلي هغه وشوه. زه د ایدي ورور ډېر مشکور یم چې مو ته یې ټایم راوکړه چې د ټایم اهل نه یو د چیکو صاحب ته د یو شعر به ورته ډالۍ کوم. یو ځل یې خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي، یو ځل یې خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي، ټول خلک دا وایي چې حمزه ته جنون نه راځي. نو یقینا ډېر ښکلی محفل دی او دا زړه مو غواړي چې د هغه شیان بیان شي چې هغه ایمو تاسې د ذهن لږ ورڅه کلیر شي او د ایمو تاسې څه کومه ذمه دی. یقین وکړه دا وړه وړه بچي هغه کوي او ایمو ډېر مشران ناست دي، اسپیشلي زه خپل محسن جناب نثار صاحب صاحب مو ډېر قدرمان او ډېر مشر پاتې شوی. نور مو ډېر مرګري ټول مرګري خو دا ډېر داسې یو یونیک پرسنالټي دی تاسې لږ من خیلو. نو چیکو صاحب کې ډېر ښکلي ښکلي هغه دي، ډېر ښه دی او مرجان صاحب ډېر ښکلی تعریف وکړو چې محمد غلام چیکا یقینا ډېر ښکلي ښکلي هغه دي ورکي. خو زه به دا یو څو خبرې به د مولا کلام نه وکړم. مولا امام علیه السلام خپل محفل کې ناست دی اصحابو سره، نو مولا یو کلام ته پیش کړو چې د خدای بچی دی د کائناتو کې، الله نور السماوات والارض، څنګه د کائنات ټول نور دی، واسع کرسی السماوات والارض، دا د خدای کرسی ټولو نه زیات هغه دی، وسیع دی او ټول کائناتو باندې دی. او اصحابو تاسې غواړئ داسې د خدای بچی کې داخل شوي ټول که مثلا مو ویله صاحب مولا یقینا مو غواړو ویله چې خو دې دپاره د دوو شیو ډېر ضرورت دی. اول د عقل ورته ضرورت دی، که تاسې غواړئ داسې د الله رب العزت بچی کې داخل شو نو ته د عقل ضرورت دی. او د مولا کلام دی چې العقل ما عوبد به رحمان واکتسب به الجنان. عقل هغه دی چې هغه تاسو نه رحمني کارونه وکړي، واکتسب به الجنان د جنت کارونه دې وکړي. ورورو ډېره غوټه ذمه دی مونږ تاسې. زه به دا سټوډنټانو ته به نه یم، زه د خپل استادانو ته او پرنسپلانو ته هیډ ماسټر ته دوی ته ډېره غوټه ذمه دی. العقل ما عوبد به رحمان واکتسب به الجنان. عقل هغه دی چې هغه تاسو ته د رحمان کارونه دې وکړي او د جنت کارونه دې وکړي، د رحمان بندګي دې وکړي. او د رحمان بندګي کې مولا ته هیڅ بیا به تاسو کې دا درې شیان پیدا شي چې یو به تاسو کار ډېر خالص او مخلص مولا دپاره وي. بیا به دا نه چې مثلا پرنسپل شته نو زم ټیچینګ وکړو، نه 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 نه، سنسیر ټو یور ورک. بیا به ته سنسیر وي خپل کار سره او تا کې به ډېر اخلاص پیدا وشي. کوم کار کوي که نه دغې نظریې تحت به کوي چې علم یعلم بان الله یرا. هر شی چې کوي نو دا به وایي چې پروردګاره ته مو د کسي او امیجیټ بعد د زمانې حجات مو د کسي. نن سبا د زمانې حجات زمانه دی که نه، د مغې انتظار کې مو عمر تېرو. کوم یو څه کار کوي مولایي چې دې سمار کې عقل سره بیا ایتا تابع چې ایتا به کار وسه ایتا کلام به ورسره بیا غوي. کلام د کوم خبرې مو کوو که نه، ما یلفظ من قول سوره کاف کې که نه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. چې کوم الفاظ تاسو استعمالوئ تیزې فرشتې ورته نشي در نوٹ کوي. لما تاکلون ما لا تفعلون. ما هغه خبرې ما کوي چې هغه کوئ نه. یاره موږ دغه مرجان صاحب تعریف وکړو د موږ ګورنمنټ سکولو. خو زه به تا ته وایم که نه چې یار ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، فریاد کرتا ہوں تو اندیش ہے رسوائی ہے. یقین وکړئ موږ کې دا 840 دا هیڅ نه دي. 840 په کار دی مو 1000 نه هم مخکې خستی وی. خو دا چیز کی کمائے دے دا دغه بچے کیا کمائے دے، خو مو کیا کمائے دے، بس مو کیا کمائے دے، دوی کیا کمائے دے. اڅوی نن دا یو ډېره ښکلی روحاني محفل دی. دغې واغه وکړو که نه چې اڅوی د کلام سره کومه سنسیر کو و صرف و صرف دې لپاره وکړو چې دا اینا آل یتیمان آل محمد است، دا د آل محمد یتیمان دي. لہذا دوی ته داسې سبق ویل کړو چې دا 1000 نه مخکې شي. دا کمپیریزن نه کوو چې ګورنمنټ ښه دی او هغه ښه دی. یقینا ګورنمنټ او د پرایویټ سکول ته بېله یو هغه دی سرکل دی، خو زموږ کلام به سره پاک شي. که د زموږ کلام سره پاک شو که نه، ته یقین په خدای وکړه که نه چې بیا د زموږ کار کې به ډېره لویه ترقي راشي او طرز زندګي به لږه ښه شي. مولا ورته وایي چې که تاسې د عقل او تاسې به طرز زندګۍ کې زموږ طرز زندګۍ کې فرق نشته دی. موږ کې اوس هم هغه غرور دی، ما تکبر دی، ما حسد دی، ما کینه دی، ما هر څه دی. زه به ټولو ته دعوت ورکوم چې یو کتاب دی او ډېر بهترین کتاب دی، علامه نراقي بزرګوار لیکلی دی، معراج السعاده. پړوئ کې ټولې پړو یقینا تاسې به پړوه کړي. معراج السعاده پړو کې موږ تاسو ته د خپلې د هغه قمرالله خان بزرګوار چې په وجود کې موجود ګڼي بېشکه، په وجود کې موجود ګڼي بېشکه کلرې د محبت گفت و شنید. چې ته د خپل نه مولا صدا چې د کلام وکړو چې ته د ویله چې نه موجود کې حسین شته دی، نه د ویله چې رسول الله د موجود کې شته دی، نه د ویله چې مولا امام علی علیه السلام کې شته دی، نه د ویله چې الله رب العزت مونږ کسي نه.
په وجود کې موجود غني بشاکه کلره د محبت گفتو شنید د خبرې ډېری دی مو تاسو ډېر لوی غرسي مولا دې چې کله تو کور ټول عقل ته راغلو کنه بیا به د درې شوندر کې ویل تو کور کې به خصوص خلوشي تو کلام کې اور تو طرز زندگی و الهی طرز زندگی شي هغه کې به عجز راشي هغه کې به خودي راشي هغه کې به اطاعت راشي هغه کې د خدای عبادت راشي هغه کې به ارلم هاي تو خبره به د سوي څنګه به الله ولای وما تشاؤون الا ان يشاء الله اي ما هیڅ نه کوي مګر دا څنګه د الله منشای دا ورته راشي او دا مولا دې کنه تاسو څو غوړې دا دی الله په څه کې علم حاصل کړي ورونو مو تاسو علم نه ډیر رسته شي دا علم څه دی هغه مونی علم څه کوم زیوار پیدا کوي مولا دې علم کوم زیوار پیدا کوي علم انسان کې آداب پیدا کوي علم انسان کې حیا پیدا کوي علم انسان ته نسب العين ور کوي حیا ور کې پیدا شي بس هغه انسان هر وخت هغه بیا ټول خلق محفوظ وي آداب ور کې پیدا شي هغه ارچونه محفوظ وي او نسب العين مولا امام رضا علیه السلام دربار کې ناشته خلکو نه پښتنه وکړه تاسو چې غوړي تاسو چې جوړول غوړي کوم سټوډنټ نه پښتنه کوي چې راته چې غوړي چې ایز ډاکټر چې ایز انجینیر چې فلانا مولا امام رضا ته ویل تاسو د ټول خیای خو تاسو دا یو منزلی مقصود او کې کنه چې مجھے گناہوں سے پاک زندگی گزارنی کای مو تاسو د زندګۍ دا مقصد شي کنه چې ګناہوں نه فوکس زندگی تیر کو کنه نو دوا شون مولای چې تاسو ګناہوں نه فوکس زندگی څخه تیر شوه نو تاسو کې دوا شون پیدا شي اطاعت خالق خدمت مخلوق دی ایماو سایکل تاسو وکړئ کنه دی ایماو څوره سورات کنه څوره سیرات دي څوره افکار دي څوره اغدي کنه هغه د دوه شی کې باندې اطاعت خالق خدمت مخلوق دینه سوای څه نشته او هغه نه دی یتیم لیس الیتیم قد مات والده ولکن الیتیم علم بالعلم والادب یتیم هغه نه مور فلور بلکې هغه یتیم دې څنګه مور فلور نه علاوه علم نه محروم دي ایمو تاسو مشته کې د علم منظر یقینا ما ته خو والله علم I don't know about the situation خو ما ته نه ویل چې مو علم والا یو کده علم والا وای کنه نو الله رب العزت مو معلم جوړ شوی وتقوا الله ويعلمكم الله نو چې کوسه خو ډېر خپل ژوندۍ تیر کړې ډېر د مینی جنون دي یقینا که سوال وخت سم ته ملو شو مو ویل چې کوسه وریا خو ډېر یوندنه خو د څوم ځکه چې خ جنون یې لہذا تو تازری کو نو د مو د مرګري یار غلي دي دا ټول ز شکریا د کوم ډېر سینه د مو مرګري نوستي خدای دوی توفیقاتو کې اضافه وکړه صلی الله علیه محمد و علیه اجمعین ډېر شکریا